داسې نورې مسلې چې کم دی نو دغه ټیم کې دغه د ډاکټرانو بې حیثیته پکې ده بعضو چې یاره هغوی د ډېر داسې شوي دی هغه څه هم په صحت کارت دغه شان لوبه ستاسو د خبره باندې به زه دا ووایم چې مونږ نن د راتلو نه دلته مخکې پیړي چې ختمه شوه نو ناستو نو هم د صحت کارت بحث رالو نو مونږ ورته وویلې چې خپلو کې ډاکټرانو یو نیورو سرجن زه ولاړم نو ما ورته وویلې چې چا چې جوړ کړی دی چا چې دا نظام راوستی دی دا خو یې خیله راوستی هغه خو دا نه غوښتل چې تاسو پیسه کوئ نو ما ویلې دا مسله د نظام د صحت کارت نه ده ورانه اوس لکه زه خو خپل ذمهوار یم نه مې چېرته هسې بیسه نه دی کړی چېرته هسې بیسه نور هر یو کس چې کم دی نو هغه به خپل ضمیر خپل ایمان دی چې یو بله زیدوی لیکلی شي سټنټ خو زه خو په دې باندې خپله ذمهواري اخیستی خپل موج یو خو لکه داسې دغه شته که نه کړی شته دی چې ډېرو خلکو ته لکه ستاسو دې خبرې په تناظر کې زه دا وایم چې څومره خلکو ته دا سټنټونه په دې څو کاله کې لګېدلي دي که نه نو دا صرف د دغه صحت کارت او د هغې کمیشن لپاره هغه ډاکټر چې کوم دی نو دا زیاتې کړی دی او ما زما تره زوی جي ژوندی مثال دی که نه چې به لږ داسې دغه وي نو په هغې باندې درد راشي یخني د جي یخني او دې وخت کې کم احتیاط پکار دی جي فالج د حوالې سره چې ډېره ښکلې خبره مو راوړاندې په یخنۍ کې تاسو به کتلي هارټ اټیک هم سیوا شي فالج هم سیوا شي بېهوشیانې هم سیوا شي د هغې دوه غټې وجې دي نمبر 1 مونږه یخني کېږي او واشروم ته بار بار نشو تللی نو مونږ اوبه څښل کم کو دا یو نارمل روټین دی ما ته نشي یا تاسو به څو ګیلاسه نه څښلي ما خپله صرف یو ګوټ اوبه څښلي او مونږ زور ورکو چیوله چې ډېره څکو اوبه مونږ نه څکو نو زمونږ په وینه کې چې کم دی اوبه نه نو هغه سخته وي لکه آلریډي تک شي لکه غونده کې بنسبت ډي هایډریټډ ورته مونږ په خپله ژبه کې وایو چې اوبه جسم کې لږه کمه ده نو د دغې د وجې نه د رګ بندېدو خطره نوره هم سیوا شي حالانکه په دې معنی زما ریسرچ شروع دی چې د دې د وجې نه زمونږ د خلکو ته دا تکلیف ځکه کېږي لا فی الحال کمپلیټ شوی نه دی تقریبا 5 ایرز ریسرچ دی خو زما هم په دې خبره باندې شروع دی چې په یخنۍ کې مونږ اوبه کمه کړو نو د هغې د وجې نه مونږ ته د هارټ اټیک شو یا فالج شو دا سیوا شي او چای ډېره کړو مونږ پښتانه په چایو مین نو مونږ چای ښه ډېره کړو نو هغه جسم چې کم دی نو هغه دماغو سنټر چې کم زمونږ احساس مونږ ته راکوي چې تږی یا خو چای والا اوبه ویني چې دا شی برابر دی خو د چای سره خو نور کیمیکل هم تللی دي نو هغه خو وینه نور هم وچوي نو د هغې د وجې نه دا ډېر زیات کېږي اوس کول څه غواړي کول دا دي چې ستاسو چې څنګه ترتیب کړی دی د ورځې کم از کم 15 ګیلاسه یا 6 ګیلاسه ډاکټر صاحب زه چې سم خورم خو چې مخکې مې ته اوبه نه څښلې که نه هغه څیز زما د حلق نه لاندې نه ځي خو چې څښم مخکې به ته ګیلاس اوبه څښم خو روټۍ خورم خو نه مې څیز خورم نو دې څه وجه کېدی شي یا معدې یا داسې چې تاسو سم که تاسو اوبه نه څښلي نو نشم خوړی هېڅ هم نشم خوړی د اوبو سره خو دا خو سنت عمل دی د اوبو سره چې کم دی نو معدې کې تیزابیت د معدې چې هغه کم لارې ګودري هغه ورته صفا شي د هغې نه پس خوراک کول سړي ته اسان پرېوځي او هغه تیزابیت هم نه سیوا کېږي که په معدې کې څه زخم وغیره جوړېدو والو هغه هم نه جوړېږي اکثر ګیسټرایټس شو یا داسې مرض چې کم دی د هغې دپاره د ټولو نه غټه خطره هم دی چې د خوراک نه پس اوبه وڅښلی شي او مخکې نه نو دا خو ښه خبره ده ډاکټر صاحب بیا خو تاسو دفتر ته درغلو ما بیا چې مې هغه مشینرۍ وکتې بیا مې ستاسو هغه سوچ او ویژن وکته نابل ور زموږ ملګری دی خالد منصور په لار روانو یکدم بېهوشه شو به دغه شان دی بیا هسپتال ته ورسو بیا ځانه نو خبر شوي بیا هغه ته هم دا چې یاره د زړه مسله ورته راغلې دا وغه نو بیا هم په تاسو باندې بحث وکړو ما لکه ډاکټر صاحب له دې بوځم راځه خو بیا هغه چېرته پېښور ته تللو نو هغه داسې انسان ډېر معمولي څیز دی که نه بس ښه ټیک ټاک روان و بس بېهوشه شو بس دا بېهوشي راځي لکه دا دې څه وجه کېدی شي دا بېهوشۍ خو ډېر شی وجوهات دي نن سبا د تېر شوي 10 کالو کې به تاسو کتلي چې دا مسلې نورې هم سیوا شوي دي نو د هغې دوه غټ فیکټرز دي یو خو دا چې څومره لکه مونږ که ایډوانس کېږو ګاډي هم جوړ کړل یا جازونه هم جوړ کړل نو په جراثیمو کې هم فرق راځي ورسره هغه هم ورو ورو تیزېږي لکه کرونا چې کم دی نو هغه کم لیول ته راورسېده اوس هم نن سبا چې کم دی نو دغه ټیسټونه خو نه کېږي ځکه چې هغه وایرس دومره بدل شو چې په ټیسټ اوس نه راغستلی کېږي خو نن به هم تاسو کتلي اکثر خلک به تاسو ته ووایي هم نن خبره کوم چې سینه مې خرابه ده 3 هفتې وشوې نښه کېږم زکام مې دی 3 هفتې وشوې نښه کېږم نو دغه شانتې دا بیماریانې چې کم دی هغه ورسره هم ورو ایډوانس کېږي هغې کې هم د دوایانو خلاف ریزسټنس راځي نو یو خو دغه فیکټر دی چې کم جراثیم دي هغه هم سیوا شو او هغه بدل شو نو اکثر اوقات داسې د بېهوشۍ چې کم زیات تر وجوهات دي 80% یا 90%
هغه د بی پی کمیدل وي او هغه د وجه کېږي خېټه خرابه ده، زکام دی، نزله ده، خوراک نشته دی، نو د هغې د وجه جسم کې اوبه نشته دی او دی چې پاسې سر وګرځي بېهوشي پرې راشي. یا د دې نه علاوه که راځي نو اکثر اوقات د بېهوشۍ د دماغو خپل وجوهات دي، د زړه خپل وجوهات دي، او یا د غوږونو چې کم دی نو د هغې د بیماریانو سره هم کم کوز راتلی شي. خو د دې نه پس بیا دویمه غټه وجه چې کم دی د دې اولنۍ وجې نه پس چې لکه سړی ناست دی پاسېد بي پي لو شو بېهوشه شو چې یو عامه خبره ده چې د هغې سره بلډ پریشر کمېدی راشي، نو هغه خو د جراثیمو د وجې یا خېټه خرابتیا یا سینه خراب او د هغې سره راتلی شي. د دې نه علاوه د زړه د بیماریانو سره هم تړلی راځي، په هغې کې د رفتار مسلې ډېرې زیاتې، اکثر اوقات رفتار بند شي. زمونږ که 24 غنټې رفتار وکتلی شي نو په ځینې وخت کې دا رفتار تیز وي، په ځینې وخت کې کم وي، په ځینې وخت کې ډېر زیات کم شي. نو که د هغې نظام کې ګډوډ راشي نو د هغې سره بېهوشي راتلی شي. خو د هغې دپاره څه خاص سکرینینګ یا داسې څه ضرورت نشته دی. انټل اینډ انلیس یو مریض ته آثار او آثار دي هم داسې که بېهوشي راشي، سر ګرځېدنه راشي، زړه په دړکن باندې دی پوه شي، نو د هغې دپاره بیا هسپتال ته راتګي، ای سی جي وکتلی شي آیا د زړه په رفتار کې څه داسې خصوصي څه فرق خو نشته چې هغه نور علاج غواړي، که نه نو بس بیا نور څه ضرورت نه. صحیح. ښه ډاکټر صاحب د دې څه نقصان دی؟ لکه یو سړی د کور نه روزي ګاډي کې کېناسته، هلته کې کوشو، هغه ځای نه واپس ځي کور ته، بیا ګاډي کې کېناسته، بیا د ده دغه واک چې کوم دی ختم شو. یا ډېر خلک یا په 2 کمرو کور کې ژوند کوي، نو لکه د ګرځېدو سره واک سره دې سره انسان د کومو بیمارونو بچ کېدی شي یا کوم بیماری چې دغه شانتي وینو ډېر خلک وپړسېږي، غټ شي داسې. زمونږ د جسم چې کم دی نارمل کیلوریز دي. کیلوریز مینز چې انرژي والا څنګه چې جاولز دي که نه، چې انرژي میر کېږي، روپۍ کې پیسه چې کم ده په روپو مونږ میر کوو، دغه شانتې زمونږ چې کومه انرژي استعمالیږي هغه مونږ په کیلوریز کې میر کوو چې دا دی. نو هغه اوس دا به دې ته کتلي چې دا کس انسان څومره کیلوریز اخلي، د مڼې خپل کیلوریز دي، د غوښې خپل کیلوریز دي، د وریجې خپل کیلوریز دي، د الوګانو د چې څومره سبزیانې دي، د پیپسیانو، د پیو، د مڼو، د دې اوبو هر څه چې کوم دی نو خپل کیلوریز دي، او دی دا کیلوریز خرج کوي څونه، د ده نه استعمالیږي څونه. نو په دغې نسبت سره که یو کس چې کم دی نارمل د ګرځېدو په ځای باندې د ناستې کار کوي نو د ده کیلوریز انټیک ډېر دی په نسبت د دې چې د ده استعمال څونه دی. نو د هغې د غوڼو نه غټ نقصان دا دی چې دا کیلوریز خو به چېرته ځي که نه، دا ده چې ایکسټرا اخیستي دي، نو هغه په جګر کې، په ګردو کې، په شریانونو کې هغه چې کوم دی نو ډیپازټ کېدل شروع شي. نو دې ته موږ سیډنټري لایف سټایل وایو په خپل الفاظو کې، چې لکه چلنا پھرنا د دې سړي نشته، او دا چې کم دی نو چې څومره غټې غټې مسلې دي نو شروعات هم د دې ځای نه کېږي، او چې څومره غټې غټې بیماریانې دي د هغې علاج شروعات هم د دې نه کېږي. که شوګر دی علاج یې څه دی؟ ډاکټر به تاسو ته ګایډلاینز مونږ دا وایو چې اول به مریض ته 6 هفتې به ورته ووایي چې ته به ډیلی 30 منټ واک کې، 30 منټه ډیلی که تیز واک کې، برسک واک، او ورسره د خوراک پرهیز چې ستا کیلري انټیک کم شي، ستا ایکسپینډیچر سیوا شي. که شوګر دی تاسو ته پته شته د هغې هم علاج اصل کې دا دی چې دی به پیدل ګرځي، بس پیدل ګرځي 30 منټس 40 منټس په دی ډیلی برسک واک کوي، که هغه په ډیوایډډ ټایم کې کوي که په یو ټایم کوي، او دی به انټیک چې کم دی چې کم کیلوریز ډېر انټیک دی هغه به کموي. خو زنانه وي خو نارینه وي، که هغه زنانه وي که نارینه وي. نو د دې بیا بیکګراونډ کې خپل حساب هم دی، په جسم کې 6 دروازې دي، 15 د شوګر دپاره، د خوږو یا د خوراک چې دا استعمالیږي د دې 15 دروازې دي. SGLT2 ریسپټرز ورته مونږ وایو، دا دروازې دي، د دروازو نومونه دي. په دې کې نورې دروازې خو په کیمیکلو کولاوي. SGLT2 دویمه نمبر کومه دروازه چې کومه ده دا د ګرځېدو سره کولاوي، نو دا دماغو ته چې څومره ګروت پکار دی د هغې دپاره ګلوکوز نه باسل شو جسم کې، معده کې، زړه کې، نو هغه سیوا کې، نو انسان بیا فرش هم محسوسوي. تاسو به کتلي کم کسان چې ډیلی واک کوي نو هغوی فرش ومي بنسبت د دې چې یو کس راپاسي او خوله وازه کړي. ډېرو زنانو نه ما ولي د خپې ته کټ شي، لاس ته کټ شي، ګوته ته کټ شي، خو کور کې هم دغه شانتې د شوګر په مرض به خبرې وکړي. لکه زنانه به چېرته کې ګرځي بار، خو زموږ په دې پښتنه معاشره کې خو ډېر مونږ وینو د عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس ته سهار کې ډېرې زنانه زه وینم روزي که نه، خو کلیوالې سیمه کې خو دا زنانه بار ووتل نو بس هغه سړي خو تعلیم کړي نه وي ویښه ته بار ووتې، او دلته کې پیسې لګوه ښه ډېرې پرې لګوي، خو دا واک چې کم دی زه هم د ډېرو پیسو بچت هم دی. واک چې کم دی نو زمونږ د پښتنو یو بل شی هم دی جي،
که بهر هم پوله پټي ته ښځه نه پرېږدو خو کورونه هم غټي کورونه هم غټي کلیوالو سیمو کې نو چې کم په ښاریو کې اوسېږي زما په خیال باندې هغې ته خو اسانه وي ځکه وجه دا ده چې که څومره ټاونشپس دي نو په هغې کې پارکس شته دی چې ماشومانو د زنانو دپاره نو ما چې څومره وخت پېښور کې خپل تېر کړی دی نو هلته خو ډېر زیات پارکس دي زموږ فیملي ممبرز به ټول تلل مازدیګر کې 4 بجې به ډرایور به وربوتلل یا څه به خپله به لاړل واک به کوازي پورې نو هغه پارک کې به دننه و هغې به خپل واک وکړو ماښامه ځان سره به پارک ګنټې وشوه چې بس بندېدو ټایم دی تاسو واپس خپلو کورونو ته نو هغه شانتې ما ته دلته خو زه ګرځېدنه مې کړې ده دلته لغونده کې نظام خو د پښتونولي لحاظ سره لږ سخت ښکاري نو بهر تلل بېشکه ګرانه به وي ښځو ته زنانو تاسو چې د خپل کوم علاقې یې جینل د خو بیا ډېره ګرانه ده که نه مېلمه دوستي ډېره زیاته ده او دغه ده چې غرونه دي که نه او جي د خپل علاقې ته راځئ او جي او تګ راته کېږي هفته کې خامخا زه مور پلار خواله هغوی هلته دي هغوی ګورم هغوی وینم او شاید چې دې وخت کې پروګرام دیر کې ډېر زیات خلک اوري دغه ملکان ډیویژن کې مونږ اوري ښه نو لکه دغه واک چې کوم دی نو کور کې په کار دی 10 منټه ماته لګي نه چې ډېر ټایم دی 10 منټه دوی که په کور کې کوي 15 سرکل هم نه جوړېږي که په خپل کور کې کوي تیز واک کوي زمونږ طرفونو ته چې کم دی نو هلته هم دا روډونه او غرونه ډېر زیات دي نو هم خپل کور کې چې کم دی نو هغه خلک چې کوم دي ترندوستۍ وجه دغه ده چې هغوی په دغه غرونو کې هر وخت مزل کوي که نه لکه زه جي کومراټ ته یو جومات ته ورغلم نو جومات کې د هر سړي عمر د 100 کالو نه به کم نه خو زمونږ نه ښه چست و بیا مې هغه جومات کې هغه لرګي ولا د کمې روډ و په خوا جوړ شو خو لکه دغه د غرونو خلک چې کم دي دا په موږ نه ډېر مضبوط دي په دغه باندې که نه چې ګرځي بس ټوله خبره جي جوړه تاسو ته ما وختي مو ویلې چې که د بلډ پریشر دی که شوګر دی علاج یې اصل کې ګرځېدنه ده زه خپل مریضانو ته وایم چې کم راشي وایم ستاسو څه خیال دی چې دا دوی علاج دی د شوګر نو هغه راته ګوري چې دا ډاکټر صاحب څه ویل دا اړو علاج دی نه علاج د شوګر دا نه دی هغه پرهیز دی ایکسرسایز دی دوی خو به په دې باندې ریسرچ شوی دی چې په 100 کسانو کې چې ته 100 کسان ټریټ کې نو یو کس ته کېدی شي شوګر ته دومره دي ته موږ نمبر نیډډ ټو ټریټ وایو زموږ په ریسرچ جواب کې نو دا خو ډېر ټایم او ډېر مریضانو نه پس یو مریض ته فایده کوي چانس دی موقع ده باقي مریض به خپل پرهیز کوي او خپل ایکسرسایز به کوي نو تاسو خبره چې مخکې خلکو ژوندونه ایون که تاسو تللی وی نو دا مخکې خلکو والی صاحبو نن سبا دا خبره بیا کې ګاډي ته ځي چې دلته نه دیزي پورې ګاډي کې راتللو د وجې مونږ ته په 40 سال کې هارټ اټیک هم کېږي که زمونږ دا ګرځېدنه ډېره وې نو زمونږ ژوندونو کې به خدای پاک فراخي هم راوستی او پالج کې خو هم ایکسرسایز دی که نه چې لکه پالج خو فالج خو د هغې سره خو ایکسرسایز په دې معنی بیا منحصر شي ګران کاري چې لکه لاس په کار پرېږدي نو هغه ګرځېدنه خو مشکله شي که نه نو د هغوی خو بیا د ملاستې سره هغې سره ایکسرسایز کولی د هغې بیا خپل ریهبلیټیشن پروګرام دي چې لکه مریض ته فالج وشو نو دا به ریهبلیټیټ کې په 4 ویکس کې 4 to 6 ویکس کې نو 4 هفتو کې د ریهبلیټیشن بیا فزیو والا کوي چې دی ودرېږي دی روان کړي دی وګرځي او خبره هم بیا غېله راځي دا هر څه دې دپاره کوي چې دی ګرځېدل شروع کړي چې دوباره پې د پاسه هارټ اټیک ونه شي نور سره ګونه بند نه شي بل فالج ونه شي ښه ډاکټر صاحب لکه نن سبا هر څه هایبریډ دي اوس خو دغه سبزو او دغه هم نشي ویلی فروټو چې یاره دا څه دي به تیارېږي خو د ساده دغه نه دي د خلکو ساده بندېږي دا بیمارۍ ډېرې زیاتې راغلي د سابندۍ بیمارۍ او سابندي او یا سابندېږي ښه ټیک ټاک وي یاره بس ساګانې یا د زړه مریض چې کوم دی دې ډېر مزل نشي کولی دی بیا ناست دي که نه د سابندۍ خو دی کوم ډېر یو انټرسټینګ قسم ده په دې باندې مې یو ریسرچ شوی سابندي 2 قسمه ده یو خو ستاسو خبره چې په پیپړو کې لکه د زړه د وجې اوبه جمع شي یا د ګردو د وجې یا د جګر د وجې دا 3 اندامونه دي چې دا اوبه جسم کې جمع کولی شي دل جګر او ګرده نو یا خو د هغې بیماری د وجې سابندي کوي او یا چې کم دی نو دا سابندۍ بیماری چې کمی چې موږ وایو د پیپړو الرجي ده او د هغې د وجې ساه خرابه ده نو اوس په دې کې یو انټرسټینګ په دې باندې دا ریسرچ شوی دی چې تاسو ته به دا علم شاید نه وي د دې سابندۍ مسله د ټولو نه زیاته په ډیولپډ کنټریز کې ده په یو اس کې نو هغوی په دې ریسرچ وکړو چې آیا زمونږ ولې ډېره ده او د دې نورو ساوت ایشین کنټریز شو یا چې دا کم ډیولپینګ کنټریز دي کمزوري ملکونه دي دلته نشته نو د هغې نه بیا دا خبره په نتیجه ورسېدل چې زمونږ د خلکو کې چینجي نو هغه کم شی چې الرجي کاس کوي هغه لګیا جنګ کوي د چینجو سره نو هغوی ته الرجیز نه کېږي حالانکې
کېدای شي ها دا موږ پرې چې ماشومانو کې چینجي وي لا موږ له چینجو ته وایي ورکو نه جی دا ډېر زبردست علاج خو ضروري دی علاج هغې په دې د دې نتیجه ورسېدل ها زمونږ صابندیانې ځکه موږ صفایي ډېره کوو ها نو زمونږ چې کم دی نو اکثر بیماریانې هغه خو بیا نور نقصان یعنې ډېر موږ ته اسلام چې څه ویلي دي که نه 15 وخته خولې وینځل د غاښ درد نه به دغه مسواک استعمالول دا خو موږ خو اسلامي لکه په نوم مسلمانان یو جي مونځ خو دې یخنۍ کې به بیله مونځ به کې اوره یا په یو 10 باندې چې کوم دي 15 مونځونه کوي هر څنګه چې خو ځي لکه موږ خو جي اسلامي دغه کې موږ ته غوړې د علاجونو ډېر د پخواني خلک بسو یا زه به د غرونو خلکو دغه خبرو کوم په دې دیر کې بوله هسپتالونو سه د دې جنازې مړي دا به د کم دی نه مریضان که نه دا ډیلیوري به چېرته کې کېدلې خو هغه پخوانی ټوټکې به وي او خو زبردست خوراکونه به یاره جی دا تاسو ته به زه یو بله ښکلې خبره دا ریسرچ چې څومره شوی شروعات خو د میډیکل چې کم دی نو بولیسینه مسلمانانو کړي وو دوایانو د اپریشنو دا ټول د مسلمانانو نه شروعات شوی دی هغه وخت کې ګولډن ایرا وه د دین سره چې کله نږدېکت ډېر زیات دا اوس ایرا چې کم دی نو دا کرسچنز او جیوز چې کم دی نو دوی ریسرچ شروع کړي دي کوي که نه نو تاسو به حیران شئ چې هغوی ریکمنډ کوي څه میډیټرینین فوډ میډیټرینین سټایل اف فوډ میډیټرینین کوم ایریقې ته وایي زموږ علاقو ته عربو علاقو ته د نبي علیه السلام د طریقې خوراک د نبي علیه السلام ژوند چې کوم دی دا په خپله د هر یو شي علاج دی تاسو ته بل انټرسټینګ خبر وکړم د غټ غټ ریسرچ دانانو نه چې تپوس وکړی شي چې که ستا نن کینسر وي نو ته به څه کوې هغه څه وایي تاسو ته پته شته چې زه به روژې شروع کړم غټه خبره ده نبی علیہ السلام وایي چې تاسو انټرمیټنټ فاسټ کوئ که نه چې لکه 2-3 ورځې پس روژه نیسئ لکه نبی علیہ السلام به وایي د پیر په ورځ زما په خیال زیارت په ورځ باندې روژه نیول روژه په خپله د ډېر شي بیماریانو علاج دی که هغه شوګر دی که هغه کینسر دی ښه تاسو ته زه بله ښکلې خبره زمونږ په جسم کې هر وخت کینسر جوړېږي خو هغه واپس ختم شي خور نشي غټ نشي د هغې مختلف خدای پاک نظام جوړ کړی که یو نیم خولیه سیوا شي نظام سیوا شي د هغه خپل ځان وساتي بره کېدو دپاره او موږ ورسره انټرمیټنټلی روژه نیسو یا په نبي علیه السلام په طریقه باندې خوراک نو د هغې سره هغه کینسر به هم ختم شي نبي علیه السلام موږ منع کړي یو د سموکډ فوډ نه چې یو شی په هغه اور موږ چې وراتی کي او په دغه باندې په ایرو باندې چې جوړ کړي او په هغې باندې چې دا سوځېدلی شي دا منع دی چې سوځېدلی خوراک مه کوئ چې سوځېدلی شي دا موږ چې د سیخ والا دا د سیخ والا خو چې سوځېدلی نه وي نو ټیک ده که سوځېدلی وي به دې نه منع ده نو هغه اصل کې کینسر ګاز کوي د معدې کینسر نو ستاسو د کینسر خبرو چېړله خو زموږ د نبي علیه السلام د ژوند طریقه د خوراک نظام یا چې کوم الله پاک اسلام موږ ته ښودلی دا زموږ دپاره د دوایانو نه هم غټه خبره ده که هغه شوګر دی که بلډ پریشر دی او که د زړه بیماریانې ښه ډاکټر صاحب زما د ډایلاسس نه ډېره زیاته یره کېږي زه مؤمن مسلمان د دې نه خدای پاک وساتي دا چې ما څونه مریضانو ویډیوګانې کړي که نه بیا پاتې شوي نه دي دا دې درنځ ته انسان څنګه رسي لکه دا لکه ډېرو دغه له چې لاړ شي نو بس دغه به نه وي لکه پیپ ورته ورکوس که نه دا ډایلسس چې کوم دی دا هم یو ښه شی دی چې ایجاد شو جوړ شو او د ګردو کار دا دی چې په جسم خو نارمل نظام دی خولیې دي پکې هغه ګندګي جوړوي او هغه بیا وینې ته راځي نو دا ماشین یا د خپلې ګردې زمونږه دا د ګند بهر وباسي په دې کې ډېر غټ غټ شیزونه پکې یو پوټاشیم دی کیمیکل دی او یو یوریا ده چې دا وباسي د دې نه علاوه نور هم ډېر مضر صحت شیزونه چې هغه بهر وباسي نو که د دې جسم د خپل فلټر ګردې کمزوري شي نو مخکې خدا نظام نه نو ډېر ګران حساب به چلېدو د هغې وجه دا ده چې دا خولیې په دې وینه کې سیوا شي نو بېهوشي راوستل شو فالج راوستل شو هارټ اټیک راوستل شو د زړه نه غیر چاپېره اوبه جمع کېدل شو که نه هغې ته موږ پیریکارډایټس وایو په ګېډه کې اوبه جمع کېدل شو نو هغه به ډېر ګران ژوند و پړسېدلي به و خلک غونډ به اوبه ایون هغه به دومره ګرانه شوه چې د سرمن نه به اوبه راورتلل شروع شو نو هغه به ډېر ګران نو ډایلسس خو په خپل لحاظ سره یو ښه مشین دی چې شروع شوی او دې ته رسېدل چې کم دی نو مختلف د ګردو وجوهات دي یو خو د غوڼو د غټ زمونږ په وخت کې یا اوس چې کم دی هغه بلډ پریشر دی او شوګر دی شوګر ته ځکه د بیماریانو مور هم وایي چې دا فالج شو د هارټ اټیک شو د ګردو کمزورتیا شوه د دې ټولو دپاره ډېر زیات د خطرې یو شی دی چې دا موجود وي نو کېدای شي که د دې پرهیز نه نو که شوګر یي بلډ پریشر یي
هغه چې کم دی نو ګردې کمزوري کړي نو بیا ډایلیسس مجبوري شي او دا هم چې داسې نه ده چې ډایلیسس به دی خامخا او ټول عمر کوي اکثر چې کم دی د دوایانو سره د مریض سټیبل شي خو هغه ایمرجنسي حالاتو کې ډایلیسس ضرورت شي اکثر اوقات به کې میجورټي داسي ټیکيږي ډایلیسس کې اکثر د ګرده بدله ډیر کم کوس خلک چې هغه ته لایف لانګ شي او بیا خبره دي ته وړي چې یار یا خو به عمر بر ډایلیسس کولی یا ګرده بدلول شي نو ګرده خو بیا هغه د پر خپل ټیسټونه کیږي چې میچینګ وشي چې د چا ګرده بلګي آیا هغه میچ کوي دی به ریجیکټ کوي خو نه اکثر بیا خاندان کې چې کم دینو دا او جی خو نن سبا د زم د بیمارانو مور چې کوم ده یا پلار چې کوم دی ډیپریشن دی ډاکټر صاحب لکه ډیپریشن ډیر زیات دی کنه تاسو ډیر زیات خپل خبرې نن چې صحیح ډیپریشن چې کم دی په دې پسې خاندان پکار ده چې یو مسلمان چې کم دی نو هغه ډیپریس کیږي او علمیه دا ده چې تاسو چې دا 70% خلک هسپتال ته راځي او ستنې سي لګي نو دا ټوله شی جوړ شوی هم دغه ډیپریشن او د انزایټي نه دی دا په کار نه ده چې زموږ په مسلمانانو کې وي اوس ولې کېږي په دې پسې هم یو غټ ریسرچ په کار دی چې زموږ د خلک ولې ډیپریشن ته تللی دي ولې انزایټي کې دي خو براډلی چې وګورو نو د هغې دپاره چې څومره کتابونه کتلی شوي دي څومره ریسرچ شوی دی نو هغه وایي چې څه ناڅه صدمه دې کس ته رسېدلي نو په روان عمر کې به دته دا خطرې چې دته ډیپریشن یا انزایټي وشي نو زموږ د پښتنو که خپله خبره وکړو نو بیډ خو بیډ نه بیډ او هر پلار په خپل زوی مات کړی یا په چپلو ویشتل خو خامخا شي په جارو وهل شوي دي نو د انګریزان به تاسو اورېدلي چې اوهو دا ماشوم سخته تېره کړو دا خو ډېر تکلیف یې تېر کړی زموږ نو معاشره کې غټه مسله دا ده چې دا ماشومانو په منټل هیلث ته چې کوم دی نو سوچ نه کړی کېږي زموږ پیرنټس نه ورکوي که نه اسې به یې زورل شو اسې به یې جګړې شوې خپلو کې جګړې شوې غوسه شوه کنځلې شوې بدې ردې شوې ټوپک شو تمانچه شوه ډزې شوې نو دا ماشوم چې رالویږي نو د ده په دماغو کې هغه یو شی پاتې پروتي نو هغه یکدم دی جګړاو کي د ده سوچ چې کم دی نو هغه د بریکس نه بهر وځي او د ده ځان ته سوچ شي او د دې علاج هم ډېر ښکلی دی هغه ځان ته سوچ شي نو دی بیا کله وایي په معده کې مې مسله ده کله وایي زما سینه باندې بوج دی کله وایي زما خېټه خرابه ده حالانکه هغه مسله شروع شي دته ځکه چې دا دماغ وایي چې دا مسله د جسم وایي چې شروع مې کړه نو جسم یې ورته شروع کړي نو هغې بیا غریبانان ډېر زیات د پیسو ضیام وکړي ډاکټرانو پسې ګرځېدل هم ډېر وکړي حالانکه د دې علاج ډېر سمپل دی د دې علاج دوایي نه ده د دې علاج خپل ژوند په ترتیب کول دي 15 وخته مونځ چې راغلی نو دې نه دا هم ثابتېږي چې الله پاک ته د وخت پابندي او هر یو شی په ټیبل په ټایم ټیبل خوښ دی نو که دا یو کس ډیوټي ډېره ګرانه ده دی سهار راوځي او ماسخوتن ځي نو دی د خپله ډیوټي ټایمینګ کم کې به ځان دی بوج نه اچي ځکه چې دا جسم خو دی پاک خر نه دی جوړ کړی انسان دی دا ریلیکس کې روح دی الله جسم ورکړی دی چې ته دا جسم استعمال کړه خو د جسم لیمیټیشنز دي خو چې مزدور وي که نه لکه ماته یو کس کال کوي نو بس زما نمبر یې پیدا کړي د هغه د 3 نمبر نه کار کوي نو یو خبره به بله کوم ښه دا خبره خود یو مې بله وره په یو کې به نیمه ګنټې ته ورسي هغه وایي چې زه ډیپریشن مریض یم او بس ما ته چې کوم دی نو کله وایي د کور راته ضرورت دی کله وایي د ګاډي راته ضرورت دی کله څه وایي ړیم مزې غواړي نو زه ورته مې صاحبه لکه مال هم ډیپریشن کې که نه جي نو لکه زه بس یو ته بلاک کم بل ته بلاک کم خو هغه مینه شته دی هغه دغه خبره ځان ته دغه نه دی ښودلی چېرې دی خو ما بلاک کوي او زه ورته کال کوم لکه ډاکټر صاحب لکه عام سړی په کورونو کې چې که نه 15 وخته زه مونځ به مو کي خو چې ځان ته مخه شي که نه لکه مونږ چې یو سړی څومره مصروفه دی نو هغه به بس دغه ډیپریشن نه به لرې وي که نه خو اوس مونږ مصروفیات په بل څه کې اچولي که نه نه جي مصروفیات علاج نه دی حالانکه خلک وایي چې ځان مصروفه کوي خو هغې سره انزایټي نه ختمېږي د هغې دپاره بهترین علاج دا دی چې دا کس خپل د ډیوټۍ یا که د مزدورۍ دی د هغې یو خپل ټایم وټاکي که مزدورین د خو خپل ټایم به وي که نه داسې خو نه ده چې شواروز صحیح ښه ګران اورېدونکو دمې په لازو دمې نه پس په رازو 65 15 صفرتیان مې دا زموږ د ټلیفون لیکه تاسو هم راځئ ډاکټر صاحب د زړونو مریض دی ښه د زړونو ډاکټر دی ډاکټر صاحب د زړونو ډاکټر دی خو ما ورسره غوره ایکسټرا نور داسې مرضونه وڅېړل او په هغې ډېر زبردست او ښکلي معلومات او جواب یې راکړه نو او بل درته دا چې نه وزیر دی نه د محکمه خلط نه رالیږلی شوی دی او نه دلته MS دی ډاکټر دی
خو احتیاط باندې دا موږ دا پروګرام دی خو د زړونو پرنس کې تاسو 400 په هسپتال کې څه کمې محسوسوي نو په هغې باندې کال کولی شي دمې په لازو دمې نه پس بیا راځو ته چېرته هم زموږ سره اوسئ مهرباني. دا دغه زمونږ په دغه روان دی